بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی اهلها. اما بعد. مؤمنین کرام، ورسته پورې ما بحث امامت، اهمیت امامت، اوصاف امامت، اهل سنت و برادرانو کې کوم امامت باستی، شیعه والا کوم باستی، کوم خواص پکار دي امام و امامات کې غو بیان کو. اوس کې راځو انتخاب خلیفہ او انتخاب امام. شیعگان والا خو درته بیان کو، قرآن هم درته بیان کو. څه شیعگانو مطابق امام الله طرف نه انتخاب کیږي، پیغمبر خپل او نشي انتخاب کوله. سوره معارج پهل آیت دی بنګاوا ده سال سائلون بعذاب واقع. سړی چې که خدای علی تا طرف نه ما به کانه رو غورځه کانه راغی غزي کې سړی هلاک شو. امام او امامت کوم دي د رب طرف نه قرآن اور بنګاوا ده. کبه تاسو یو څه نه الیکشن سره دی به مو ته قرآن نه جواب راکو. وهابیانو سره مکار نشته. خود مو بر صغیر کوم علما دي لکه دغه کې شوالی ولا محدث دهلوی کتاب لیکلی و که ازالت الخفا، یا عبدالعزیز دهلوی توفیق اثنا شریعه لیکلی دی، یا قاضی ثناءالله پانیپتی الصارم المسلول دی. او ماشاءالله ډیر بد زبانی استعمال کړی دی ورکه او بے ادبی حد کې شیعه ته زیاړې کړی دي. خیر موږ سه لهجانه استعمالو چون که اهل بیت و مذهب کې کنزل کول زیاړې کول حرام دي. مو اوسن د عزت سه احترام سه دي چون که علمی خدمات دي. و به هر حال انتخاب خلیفہ قرآن مدرتو خیل سے انتخاب خلیفہ الله طرف نوی راشو. استاسو اهل سنت والا خلافه مو چکو. پیغمبر اعلانو که غدیر که من کنت مولاه فعلی مولا یا فهذا علی مولا اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. دغه علی د ما خلیفہ دی، د ما جانشین دی. تاسو اهل سنت بالخصوص د کوم درې تاسو بزرگان نامه موخسته دیو لفظ ولیا ولایت نه مراد خستی دی دوستی. غوالا جوابان زرته دیر کوم. خود تاسو والا کوم علما ویلی دي څه خلافت څنګه خلیفت څنګه جوړیږي. را بشو دغه ته جناب ابوبکر جوړ شول صرف ته مدینه خلکو ځنو خلکو بیعت سره. او هغه بیعت د سوت حضرت زبیر تور رو باستا غوسا شو. غواله توره ماته کړله. تاسو یو ته صحابي توهین نه کی، صحابي توهین کړی دی. 35 صحابه او صحابیاتو د حضرت ابوبکر د خلافت والا مخالفت وک نه مانو. څنګه کې اولین نفر علی ابن ابي طالب دی، دویم نفر زبیر بن العوام دی، دریم نفر عباس ابن عبدالمطلب دی، څلورم فرد سعد بن عباده دی. دی کسانو د ابوبکر د خلافت مخالفت وکړه. دی سره تقریبا خلکو بنی هاشم خټولو سره صحابه او صحابیاتو 35 نامه ما سره لیکلي. څنګه کسانو ما تحقیق مطابق غو د خلافت نه دی منل د ابوبکر والا. بیا هم ور سو منو څه ټیک دی. ابوبکر والا خلافت بیعت سره وشه، مدینه خلکو بیعت وک، منعقد شول. ابوبکر صاحب خلیفہ شول، مبارک شه. دویم خلیفہ شو حضرت عمر بن خطاب. کچره تاسو والا اندا قانون دی څه خلافت جوړیږي، خلیفہ جوړیږي بیعت سره. خلافت انعقد الخلافه بالبيعه بالبيعه ان اكاد وشو مدر سو مناله. ابوبکر متاسو ټولو خلیفہ شول ټیک دی. د حضرت عمر والا بیعت څو کسانو کړی دی. حضرت عمر والا بیعت یو قسم نه دی کړی، یو کس. حضرت عمر د ابوبکر بن ابي قحافه والا دغه سره وصیت سره خلیفہ جوړ شه. عمر بن خطاب د ابوبکر وصیت سره خلیفہ جوړ شه. یو کس ون مین شو وصیت وشه معنا به د خلیفہ دی. کوم قانون سره دا قانون تاسو په کار قرآن او سنت کې متوخیو. که تاسو والا اول قانون الیکشن دی مدر سو مانو. دا دویم څنګه جوړ شو؟ دا دویم وصیت سره جوړ شه. وصیت سره کبیته د ابوبکر والا وصیت عمر بن خطاب په باره کې معنی، د پیغمبر والا وصیت علی په باره کې ویل نه معنی. دا ظلم نه، دا جفا نه دی. آیا ابوبکر پیغمبر نه اوچت دی؟ آیا ابوبکر وصیت پیغمبر نه نافذتر دی؟ آیا عمر بن خطاب والا وصیت علی نه بالاتر دی؟ دریم اول چې کوم ابوبکر والا و غا
بیعت سوه شوه، دویم وصیت سوه شه، اصلا یو کس بیعت ونه که، دریم حضرت عثمان بن عفان د دی والا انعقاد خلافت وشه درو کسانو ووټ سره، شپږو کسانو کمیټي وه، عمر بن خطاب جوړه که، غه کې درې کسان چاته ووټ ورکړي هغه خلیفه دی، او هغه سه کسان یې جمع کړي وو چې هغه کې د شپږو کسانو کې څلور کسان د علي ابن ابي طالب مخالفین وو. انده تاسو والا خلافت الهی دی، انده تاسو والا امامت دی، کدا امامت د متقرن ثابت کته 6 کسانو والا کمیټي جمع شغه کې 3 کس چاته ووټ ورکړي چې هغه کې 3 کسان د عثمان دوستان وو، هغه دوستانو ووټ ورک عثمان ته. څلورم خلیفہ جوړ شه علي ابن ابي طالب، دا نه بیعت سره جوړ شوی دی، دا نه وصیت سره جوړ شوی دی، دا نه شپږو کسانو کمیټي سره جوړ شوی دی، بلکې نهج البلاغه کې امیر المؤمنین خپل یې چې ما کور باندې خلکو هجوم وکړ، زی په زور خلیفہ جوړ کوم، نږدې دا و چې حسن او حسین په خو لاندې بالکل دغه کړي وی، مړه کړي وی، د دپاره ما ډره نه ورته ویلو څخه بس ټیک دی، ما کور دغه نه کی بچی را په مړه نه کی. څلور خلیفاګان څلور مختلفې طریقې، څلور طریقې شاه ولی الله د علی ټولې طریقې جایزې ګڼلې دي. زه به ورته وایم چې جناب ولی الله صاحب دا تا ګڼلې خو دي صحیح دي، تاسو عقیدې مطابق صحیح دي، خو دې څلورو طریقو والا متا قرآن نه دلیل پکاره دی. If you have any proof from Quran with your service, متا هغه پروف راکو چې کوم قرآن کې موجود دی. آیا دی کې اول طریقه، دویمه طریقه، دریمه طریقه، څلورمه طریقه، دی کې کومه یوه طریقه قرآن کې دی؟ یاد وساته دی څلورو طریقو کې یوه طریقه قرآن کې نشته دی. دا د ما چیلنج دی. قرآن کې نه بیعت شته دی، قرآن کې نه وصیت شته دی، قرآن کې نه شورای 6 نفرې شته دی، قرآن کې نه کور باندې حمله شته چې خلک راجمع شي او په زور سړی کور نه ټینګي جمعیت کې خلیفہ جوړ کی. قرآن کې دی چې خدای ته خلیفہ امام زه جوړم، علی امام خدای جوړ کړی دی رسول ذریعہ سره، رسول ته خپل اجازت نه و. بلغ ما انزل الیک آیات کې وګوره پیغمبر ته خدای دمکی ورکوي چې ولایت ته ونه رسول یا رسول الله او تعالی کوم تبلیغ دی دا ناقص دی. نو راشو بیا د غدیر خم والا کوم دغه مقام دغه کې پیغمبر یې من كنت مولاه فعلی مولا، دو جملو کې درته د ولی ولا ټکه واخم. بل ورځه فیسبوک باندې اهل سنت او څو علما ناسو دی ولی ټکی بنډر زیات باس کول، خو انسان خاندان راشي ځنو کسانو علمیات پوره باسی تو ولی نے دوست جوړ ک. دینه پهلا چې کوم ټین کې پیغمبر یې چې من كنت مولاه فعلی مولا، دینه پهلا پیغمبر یو آیات یې غ آیات تر سره غي و اشاره کوي، هیڅ الستو انا اولا بالمؤمنین من انفسکم، آیا تاسو مؤمنانو نفسونو باندې تاسو نه زیات ز اولا نه یو؟ د ځکه اولاد څه معنا دی؟ تاسو مؤمنینو دوست یو ز که تاسو باندې ز تصرف لرم. الستو انا اولا بالمؤمنین من انفسکم، آیا تاسو مؤمنانو نفسونو باندې تاسو نه زیات اولا نه یو، متصرف نه یو؟ قالو بلا، ورتلو څاو یې. بیا د پیغمبري څه من كنت مولاه غزي کې یوې جمله پهلا معنا تخله سربراه متصرف، دویمه جمله کې تخله دوست. تناقض خپل عوام ته دروي غمایو، عوام تعلیم یافته شوی دی، دا 21ویں صدی دی، دا 19ویں 18ویں صدی نه دی، خلک پوهیږي. بیا که چا څه سوال و کمنټ کې وکړو، زه تابعدار یم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.